ګرانو کتونکو سلامونه، لب خان شیرپوی یم، کیمرامین راسره یاسر خان دی. ولاړ یم په موټروی باندې، کوم د اسلام آباد نه چې ګاډي راځي جومات چې کوم دی هغه دا ړنګ شوی دی. دلته کې څونه نوکرپیشه خلک دي د هغوی ټول سامانونه سوځولي دي، بیکونه سوځولي دي، ضروري چې څومره څیزونه دي هغه سوځېدلي دي. په دې کې چې کوم دی نو قرآن مجیدونه هغه ضعیف شوي دي. دا وګوره جي دا د جومات حال درته ښیم چې جومات له ته دونه لوی نقصان ورکې. موټروی والا ملګري انتخایي خفه دي، هغه وایي چې موږ سره دا څه وشو، زموږ څه قصور و چې زموږ د کورونو سامانونه پکې سوځوي، زموږ په کیر څه. دا وګوره جي دا د سامانونو حل دی، دا د بکسو حل دی. دې ته وګوره جي دی د بکسو حل دی. د هغوی چې څونه ریکارډ و ریکارډ مکمل چې کوم دی نو هغه ختم شوي دي، ریکارډ مکمل ختم شوي. دننه چې څومره ځي نو سم ګرځېدلي دي پکې واغه سره پورې. دا غونډې شیشې چې کومې دي هغه مکمل ماتې شوي دي. دا به ډېر کافي وخت چې کوم دی نو دا اخلي. بله مهمه خبره ورته زه دا ښیم چې کومه په موټروی باندې اکسیډنټ وشي یا حادثه وشي نو د هغه حادثې په دوران کې مامود جان هم راسره لګیا دی، خو د هغه حادثې په دوران کې دا بکسه ده جي، دې بکسې ته وګوره دی سوځولې ده. دې نه پس په راشو چې کله حادثه وشي نو دا امبولنس دی او دا امبولنس چې کوم دی نو دا ایمرجنسي حالاتو کې ځي. دا درته ښایو چې دا هغه امبولنس دا حال کړی دی. خو دا نه خواسته چونکې اوس خو موټروی باندې پولیسو یا دلته کې هېڅ هم نه اخیستل کېږي. نو دا وګوره جي دا ډېر بد حال دی. دلته کې چې بیا موږ راشو نو دا هغه ګاډی دی چې کله یو ګاډی انخلي نو هغه ګاډی دا دوی روباسي، هغه ګاډی هغه دوی روباسي او هغه ګاډی چې کوم دی نو هغه خو مکمل توګه باندې سوځولې شوي دي. دلته کې ډیزل او دې ګاډي کې وو. ګرانو کتونکو د موټروی ته ډېر کافي نقصان صرف دلته کې رسولی دی. موږ د ملازمینو سره خبرې کولې ډېر زیات خفه دي چې زموږ بیکونه زموږ کپړې موږ خو هم شهریان اوسو د بل ځای نه خو نه یو راغلی که نه هم ستاسو نه یو. هغه جرنیټر یې سوځولی دی. څه د 1.5 کروړو نه زیات زیان چې کوم دی هغه د دې ځای شوی دی. دا وګوره جي دا دې ګاډو له به ټیکټ ورکوې اوس کولوزي موټروی چې کومه ده دا هر چا خپله شوله. خو دا یاد ساتئ دا پیسې به زموږ ستاسو نه وصولوي، د بل هېڅ چا نه به دا پیسې چې کوم دی نو هغه نه وصولیږي، د بل هېڅ چا نه به دا نه وصولیږي. دا وګورئ جي دا وګورئ دا کاونټر دی چې مکمل دا سوځولی شوی دی. وګوره هغه د پلینکوچ والا کولو روان دي. دا وګورئ جي دا شیشې ډېرې زیاتې دي دلته کې. دا لکه دا نقصان دا شوی دی. په دې نقصان باندې خو عمران خان صاحب نه رازادېده که نه. دا خو زمونږ اساسي دي، زمونږ د 400 یو لوی زیان شوی دی. زموږ ستا نه به وصولیږي. دا چې کوم دی نو دا کمپیوټر دي هغه سوځېدلي دي. دې کاونټر ته وګوره، دې کاونټر ته وګوره، دا وګورئ جي دا وګورئ هغه دی وي داسې ګپ دی چغې وخي. دا وګورئ جي دا مکمل چې کوم دی نو دا کمپیوټر یار یو شی چې کوم دی نو دا سوځولی شوی دی. دې خوا چې راشي نو دې ته وګوره دا جي دا باقاعده ورسه دې کې پیسې چې کوم وي نو هغه هم سوځولي شوي دي. دې کې په ډېر لوی مقدار سره پیسې وي هغه خو هم سوځولي شوي دي. دغه شانتې دا تاسو وینئ چې دا ګاډي به راته پلین کوچ به راته نو دلته کې به یې باقاعده پیسې به ته اخلي. دا به ډېر کافي وخت چې کوم دی نو هغه اخلي چې څومره وخت کې دا مزید راځي. لکه دا وګوره جي دا بکسې د دې ځای نه هغه ځای ته وړې ده. وګوره پلین کوچ والا څونه خوشحاله دی، بغیر ټیکټ هغه دی روان دی، بغیر ټیکټ روان دی. هغه دی وګوره هغه لکه خفه یې خوشحاله خفه دی. وګوره دا پاکستانی دی ښه د اجتماعي سوچ لري. لکه دا نقصان د مو د ده روان دی. نن دا نه 1.5 روپۍ اخلي سبا به رانه 40 اخلي. دا یاد ساتئ موږ به هم دا پیسې ورکوو، بل به هېڅ څوک هم نه ورکوي. خو یو سړی وایي چې زه به دا پیسې ورکوم یا د حکومت دې ورکوي یا به دا وزیر اعظم صاحب ورکوي نو کله هم داسې نه ده. دا پیسې چې کوم دي دا به مو ته ورکوو. دا وګوره دی راغی او ښه پکې خوشحاله روان دی بغیر ټیکټه ځای بغیر ټیکټه. دا وګوره جي دا څونه ټریفک دی. دا اسلام آباد نو د یو ځای بل ځای نه را روان دی. دا وګوره جي دا وګوره شیخ اخي
دا وګورئ جي نو ګرانو کتونکو ډېر کافي مقدار کې زیان شوی دی ګاډې سوځولې دی هغه ګاډې چې کوم د موټروی کې ګاډې خراب شي نو هغه ځان پسې راکاږي دویم هغه امبولنس چې حادثه وشي او د مخې سره ځي او هسپتال ته رسوي هغه دریم چې کوم دی نو غټ غټ جنریټر یې څلورم په دې بلډینګ کې چې څومره د ملازمینو سامانونه دي هغه او اووم دا چې دا کاونټر یې ورسره دی کې پیسې هغه هر څه چې کوم دی نو هغه سوځولي شوي دي نو یو ډېر لوی زیان شوی دی ډېر لوی زیان شوی دی او احتجاج د هر چا جمهوري حق دی خو داسې احتجاج نه دې ته وایي شرپسندي دې ته احتجاج نه وایي چې ته راځې سرکاري املاکو ته نقصان رسې په دې د حکومت اسم نه کېږي هغې هم د دې عوامو د سرمن نه وباسي او موږ بیا چې کوم دی نو جمع کوو مخکې رانه 13 اغستې اوس په رانه 40 شروع کي همدا وټ کټ چې کوم دی نو دا به وځي دا زه تاسو ته ښیم یو ډېر لوی جنریټر چې کوم د دې ځای شپه ورځ دلته رڼاګانې وې نو هغه رڼاګانې ولې وې اوس دلته کې تیاره وي نو د هغې وجه ورته ښیم چې هغه دغه جنریټر او دغه جنریټر چې کوم دی نو دا مکمله توګه باندې سوځولی شوی دی ته وګوره جي دغه جنریټر دی او غټ جنریټر دی نو دلته ویلې کېږي چې تر 30 کروړو پورې زیان شوی دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې موږ کې پوهه راولي او احتجاج په دې انداز نه کېږي په کوم انداز چې ورته ښودنه شوې ده چې توړ پوړو کې مله ورکې نقصان ورکې او په دې باندې و ماته پیدا راځي نو په دې باندې کله هم پیدا نه راځي خج د جومات خبره چې مې وکړه نو جومات ړنګ شوی دی نو جومات ډېره افسوسناکه خبره ده په هغې باندې ډېر زیات خفه یو نو څه به ووایو نور مثلا پولیس له پکار دي ادارو له پکار دي چې حکومتي ریټ قایم کړي نه چې دغه شانتي هر سړی راځي او هغه نقصان کوي مننه